قال الإمام العلامة المحقق الثاني تاج الدين التفتازاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة سابقة. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعود الجبروت عن شوائب النقص وسماته. الحمد لله المتوحد كتاب قراء احتمالات بیان شو د الف لام متعلقهم او د متوحد د تا متعلقهم او دغه موافق تاسو ته معلوم شي بجلال ذاته وكمال صفاته کې د بات او لفظ جلال او کمال صفات کې وتحقیق دبا تحقیق وبرست کو اول اجمالا تاسو ته چې د جلال ذاتی او کمال صفاته اذا اضافت جلال د ذات تشریح او دا غره اضافت کمال د صفات تشریح نو دې کې دوه احتمال یا خدا اضافت لامری او یا اضافت د صفت موصوف بل اضافت د صفت موصوف بل اضافت لامری واصل نو د جلال به مصدر اخلي او جلال څخه کله مصدر واخل جلال معنا د عظمت جلال معنا څه ده عظمت جلیل شيء جلیل معظم سیستوي نو کو جلال ته مصدر اخلي او د دې اضافت ذات تکینه د اضافت لامي بجلال ذاته بجلال لذاته بشيء غلام زيد غلام لزيد لذكر نظام بجلال لذاته او ذاته کې داخلي ضمیر مضاف ته هدا او ذات ته دا اصل کې دا تعلیف ته باندې د خو چې کله الله پاک وجود باندې د لفظ ذات اطلاق کیږي نو دا تابع منسلخه شي د تانیث نه دا تابع منسلخه شي د تانیث نه او د احادیث نو د لفظ ذات اطلاق په الله پاک باندې ثابت دی لهدا که ذات اطلاق په الله پاک باندې اوکي نو دا جایز ده صحیح او کمال صفاته قال دا خو یو احتمال یا دا چې وکړي چې جلال سره دا مصدر دی خو تعویل او کم په صيغه د اسم فاعل سره او چې کله تعویل او په صيغه د اسم فاعل سره نو بیا به دا اضافت صفت شي موصوف کړه یعنی ذاتی بشي الحمدلله المتوحد بذاته الجليله بذاته الجليله ذاته مضاف سره مضاف الیه ولا موصوف شي او الجليله بوله صفت شي صحیح او دا غوښتنه احتمال او کمال صفاته کوي کمال مخالف ده استوي کمال او صفات صفاتون جمع ده اصل کې وسپنو دا هم ته هغه څه دې په واسطه کې مخه کې تاسو لګول نو دا وسپن نه جوړ شو صفاتون جوړ شو او دا کمال صفاته وکمال صفاته کې دا اضافه د احتمال لري یا هو کمال لصفاته اضافه په معنا لام سره کمال کله په معنا مصدر کې او کو تر کمال په تعویل د صيغه د اسم فاعل سره یعنی کمال مصدر د په معنا کامل سره د بیا به دا غره اضافه صفت بتاعه موصوف ولته نو ذات بشي الحمدلله المتوحد بذاته الجليله وصفاته الكامله وصفاته الكامله رابع شو اسوا مسبا باقي وسو احتمالا یا په کوم نه دا با ظرف الاول او متعلق ده المتوحد سره متعلق ده سره المتوحد سره او بس کې دا څه متعلق ده المتوحد سره نو دا بدل شي لکه توحد زيد بالمال توحد زيد بالمال د ځان لفظان له مال مالک شوی دی بل څوک په دې کې بالکل نه شریک دی توحد زيد بالمال لم يشارك فيه احد دا خپل مال کې ځان سره څوک شریک کړی نه نو چې کله د جلال ذاته د متوحد سره متعلق شوی معنا بدای چې الله تعالی واحد دی په یستای سره خپل ذات جلیله په خپل ذات جلیله کې دا غیر استفهام سره نشته لکه څنګه چې دا با په توحد مالن کې دا کار وکړي چې معنا دا شو چې مال کې صرف منفرد دی او یستای لازم نو دا څنګه دلته دا با دا کار وکړي چې الله پاک په خپل ذات جلیله کې واحد دی بل څوک سره شریک نشي دې صورت کې ودا ظرف لا وایي
پیسو بگن لفظ لغو مستقر پیجنه کنه او یا دا با چې د تلبس لپاره او چې کله دا با د تلبس لپاره کنه دا به د متوحد نه حال جوړي یعنی دې له محذوف ملابسا لفظ راځي څو تلبس یو والی ته یو چې د بل شي سره لګیدل دې ته تلبس یو ځوال چې وخت پکې نه یې په مس کې دوه سيزونه په مس نو ملابسا سره به متعلق دا با یعنی ظرف مستقر به کې بیا به حال کې د چانه المتوحد وګوره معنا بداش الحمد لله الموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بذاته الجليل الحمد لله الموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بذاته الجليل يا كجري بذاته الجليل يعني ذاته هو الحمد لله المتوحد الحمد لله الموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بجلال ذاته عبارة ما نفسه وكمال صفاته ذاته ومعنى شو دوی معنا شو دبا دریم معنا را شي دبا د سبب د فارق بعد سبب د فارق او چې کله دبا د سبب د فارق کې لدغه المتوحد سره متعلق او د غیر د سبب واقع کی نو معنا بدل او موږ الله تعالی تعریفونه کو هغه الله المتوحد چې یختاري په سبب د جلال د ذات دغه سره او په سبب د کمال د صفات دغه سره یعنی دغه صفات کمالیه او ذات جلالی دا تقاضا کوي چې زه یو شم یعنی دا هغه ذات جلیله او صفات کمالیه سبب جوړ شوی د توحد سبب جوړ شوی د توحد دا هغه ذات جلیله او دا هغه صفات کامله تقاضا ده کوي چې زه څه شم یو شم ما سره په خدای کې څوک شریک نشي نو د دې وجه دا با سبب شو د ما قبل لپاره یعنی د المتوحد لپاره خبره باندې پېښ وکړي دا څه احتمال سلام احتمال دا با سبب یو اخلا لکه څنګه چې دریم احتمال کې واغسته لیکن سبب د متوحد لپاره مو جوړه دا الحمد لله جوړ مغایرت براش چا د بار جوړ الحمد لله لو الحمد لله المتوحد بجلال ذاته معنا مداش چې زه د الله پاک تعریفونه کوم الله چې موصوف په وحدت سره او د ذکر تعریف کوم چې د ذات جلیل او صفات کامل پېښه د ذکر تعریف کوم چې ذات جلیل او صفات سریه کامل خبر باندې پېښ وکړه ذات جلیل او صفات سریه کامل خبر باندې پېښ د الله پاک تعریف چې موږ کو نو ذات جلیل دی مستحق تعریف دی صفات کامله دی مستحق تعریف ایسو بگن لکه بده باندې یو زبردست اشکال سره یو اشکال او درونی یو اسپک او هغه اشکال وي ښه ما استلال یعنی کاڅ ضروري ګنو بیا هغه اشکال پېښ او اسپک اشکال په دارازي مرګورو چې د حمد په تعریف کې موږ وایو چې دا په اختیاري کیزونو سره په اختیاري کمالات سره په طریقې غیر اختیاري نه د بیا مدحوي لکه مدح اللؤلؤ بوي خو حمد اللؤلؤ بنوي دا څه ده لهذا دلته د الله پاک د ذات جلیله خو غیر اختیاري پېښه واجبه ده تخر اختیار خو د صفات د اختیاري دي کمالي دا سره وجوبا قائم دي او ته د الله پاک تعریف کې دغه صفات جلیله او د ذات جلیله په وجه باندې نو دا خدای د الله پاک حمد بیان کو په امر غیر اختیاري باندې او تاسو ویلي چې جمیل الاختیاري دا توایي کنه حمد په تعریف والثناء على جمیل الاختیاري یا هو الثناء بالجمیل الاختیاري نو لې جواب دا چې ګوره واقع دا چې صفات واغه اختیاري وي کو استراري وي صفات اختیاري وي استراري وي ځوانه کمال او موږ د الله پاک تعریف چې د تکون د کمال کوجي موږ استرار او اختیار نه دي کتلې صفات اختیاري او کسيه کو استراري او دوه کمالات دي وکړه او موږ د الله پاک حمد بیانونه سره کې په وجه بیان د کمال کوجي بس خبره باندې څه کمالات دي الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته لجلال ذاته وكمال صفاته کې دوه خبرې تاسو مو یا اضافه الامین او یا د اضافه د صفات موصوف بلته ای بذاته الجلیله وصفاته الكامله بذاته الجلیله وصفاته الكامله له غوي معنا هو تاسو پیژنئ لیکن اصطلاح کې دې مراد څه دي یعنی
علامه تقدانی چې دلته برات استهلال کوي د علم کلام له علم او د مقدمه کې باید او دا خبره ظاهره کړل چې وردا کتاب د علم کلام کې کوم الله پاک صفات ته په اشاره کړي نو په جلال ذاتی او کمال صفات دي کې د الله پاک صفات ته اشاره ده خو کوم صفات ده بیا تاسو مرګرو بجلال ذاته یعنی بذاته الجلیل دي چې د الله پاک صفات د سلب ته اشاره ټول صفات سلبیه دي هغه کې اشاره ده بس لفظ کې بذات جلیل کې ورته پېښوي ځکه چې د جلالت معنی د عظمت او پاکوالی له نقص نه نو ذات هغه چې نقص نه خارج نه پاک شنو مطلب دا چې صفات سلبیه ته اشاره کوي صفات سلبیه څه دي لکه الله ليس بجسم الله ليس بعرض الله ليس بمتبعض الله ليس بمتجسد الله ليس بداخل العالم الله ليس بخارج العالم الرسالة كتلوا كان فصل المحاجزة في أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه فصل أو الله ليس بمصور مستقبل سوفين سرنا مفهول لتيالو الله شكل ولا نان فصل أو لا تقول لدوسة الله قال صفات التلبية لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة دم صفات التلبية أو لم يلد ولا يولد دم الله قال صفات التلبية من تمام صفات السلبيات طرفتا اشاره شو بجلال ذاته خبر باندې مشوله وكمال الصفات دا الله پاک صفات کمالیه دا الله پاک صفات کمالیه دي لفظ کی اشاره شو دا الله پاک صفات ثبوتیات الله پاک صفات ثبوتیات خبر باندې مشوله نو چې الله پاک صفات ثبوتیات اشاره شو دا صفات ثبوتیات بیا په توحید یو ته ویل شي صفات ذاتیه او دیم ته ویل شي صفات فعلیه نو چې کله وکمال صفاته کې د الله پاک صفات ثبوتیه د اشاره شو بیا صفات ثبوتیه په دوه قسمه دي صفات ذاتیه او صفات فعلیه الګا د صفات ذاتیه او فعلیه څه ته دا خبر ورته کو الته پیټي چې وخت خو اجمالا لته صفات ذاتیه د ماتوریدیو په نسبت اتل د الله پاک او د اشاعره په نسبت ودی د الله پاک او صفات ذاتیه نو مراد هغه صفات چې ازلن د الله تعالی سره قائم وي او د هغه د ازداد الله پاک وي د هغه د ازداد الله پاک او صفات فعلیه ته صفات فعلیه دي ودا هغه صفات چې د ازل د الله سره نه قائم او یو څنګه چې الله پاک په یو صفات فعلیه سره موصوف کول شي د هغه په ضد سره موصوف کول شي دوه فرق مې بیان کړ صفات ذاتیه غري په چې هغه د ازل الله سره قائم وي او څنګه چې ازل الله پاک سي پاکي او صفات فعلیه چې د ازل الله پاک سره قائم نه او څنګه چې د هغه ازل د الله سره قائم صفات ذاتیه د واپس راشي دا کوم ذاتیه لکه اول صفات حیات د حیات د موت نه الله پاک او ځان الله سره صفات حیات قائم د صفات علم د علم د جهل الله پاک د صفات قدرت لري د قدرت ذات دې هغه عجز د الله پاک څلورم صفات اراده چې کوم دي د دې جبر د مجبور کېدل الله پاک سره پاک پنځم صفات سمع د سمع ذات چې کوم دي اقوال د الله پاک دې نه پاک شپږم صفات بصر دي د بصر ذات چې کوم دي څه شي دي لونوار د امر داغین الله پاک وم صفات کلام د کلام ذات اخرسوال چاروال داغین الله پاک سکوت دي د سکوت د الله پاک دی او سم صفات تکوین دی پیدا کول د اشیاء خالق نه عدم خلقنا الله پاک سره پاک دی او صفات خلق سره د ازل لقائم دا څه صفات اته صفات شو ازاد د منتفی د ازل لقائم او صفات فعلیه لکه ګور احیاء توفی الله پاک کی یما دغه سره اماته د ملکول سو کی الله پاک کی تعظیم عزت سو ورکی الله پاک تذلیل ذلت سو ورکی الله پاک نو هغه مو دغه عزت ور د الله سره قائم دی او دا ما پاک پیښ ذکر رسونه صفات د افعال او رجل سره هغه صفات تکوین دکېږي دا مثلا مخکې سره غیر کړه چې د دې وخت په نه کوی خیر او دونه ذهن کې کېږي اجمالی چې د افعال او رجع صفات تکوین دکېږي او د دې تفصیل په خپل مقام راشي بهرحال په صفات با کمال صفاته دي د الله پاک صفات ثبوتیه طرف ته اشاره شو صفات ثبوتیه بیا په دوه قسم دي یو صفات ذاتیه دي دویم صفات فعلیه دي او دا ته په اشاره شو نو له هغه دې طریقې سره برات استحلال او د الفاظ کرام الحمدلله المتواحد بجلال ذاته الله پاک لپاره تعریفونه بیانوي چې موصوف په وحدت سره او سبب د ذات جلیله ده او په ثواب د صفات کمال او د